ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو یو زمون فیصله ده، یو زمون نظر ده او یو د الله نظر ده. زمون په نظر کې چې کوم خلق خمون تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي، او د الله په نظر کې چې کوم خلق خ الله تخکاری آپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بنای. اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا، تاسو به د ځان تماشې وکئ. د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو، هر سړی مولای رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهیږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهیږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ کول، ټیټ پاس کیږي، ټیټ پاس کیږي. چې مونځ یو کو راغی مولا نه پوښتنه کوله، ویل جی په ډیران مونځ کیږي؟ هغه ویل نه، مانځه دپاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې به کی. ویل ما خو چې دا مونځ کولو نو کېدو. څنګه؟ ویل چې ټیټ پاس کېدم سر رکاوټ پکې نو. هغه دا خیال کړی جوړ چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکواله د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړی چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. نو زمونږ مونځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو. په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي. یا نو عرض میں داو جی چې کم قوم چې په یو شي متحد نشو، چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی، او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی ده. او داسې تنبیه ور کړی ده لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو. حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او تتی وزا د لاړو غرتا په غر کې کېناستو په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو
نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو. راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو. راغله عذاب معافي غواړو، غلطیم کړی دا، نو راغله عذاب واپس لاړو. موسی علیہ السلام دو پس چې څه وخت راغی چې قوم به مې واستبای، چا ورتل چا خود عذاب پیرانغه بچ ورزما. اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه. نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو. او دې ټکی ته ګورئ، دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته پکار داو چې د انتظار کړي وي چې دینه مخ کې څوک. ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خوخه ده چې واګه د سی وي د سیدی تا وي او کده سی وي د سیدی تا لکه ټانګه کې کېنه او داس په واګي چې د کوچوان په لاس کې کوچوان خوخه ده کواګه داسې کاس په وداسې تا ویږي او کدا سي کدا سي. دا خبرې خود عشاق خبرې دي کنه، مونږ عشاق نه، مونږ ما درته وې د پخې کنجرې زامنې، مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې، تی به دا لوبې کولې دا تاسو چې کوم وکړه. بیا دا ستاسو آینده نسل چې کم دی، دا نوجوان طبقه، دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډمانی مکمل دا به ډمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي. نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی. کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه فلال ډمان فلال په ډاکسن کې کېنه وا ورته وای غړې گئی په دې سره کوو ګورې د دې الکان ټرک ته وخه جواب وای غړې گئی وی ګور واده جنج ته راو غواړو په جنج ځان سره روان کوي غړې گئی او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند. ستاینده نسل به کنجران او ډمانی. ستا په ملک داسې نظام نه راځي، هغه نظام ورشه ایران راوسته دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې کدی نئی ګیره کله کړه اونی وې شو نو لاس دی غوس کوي. نظام دسې نه راځي، نظام دسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. خزو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه خزه بربنډه شته نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر با وزیر اعظم با وزیر با بیګری نه او دسې بنئ چې مخکې موز نشي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به دې مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو، د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی نن تاسو رات دی پاکستان بے غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي. تاسو د انبر سرای میخو مړونه چې دي
کیږي ټول ورځ خزه سره یې لګیایي پایات آباد او آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا خزه چینیان جوړي د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو ورشنه نغه چین دی چې امریکای له تریډونه ورګي چې ککړت یو کو پیزوان درتا چو نن ستا ملک د امریکای سپه دی تاسو خیال راغی عرض مې داو چې ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي عمل جوړیږي نه ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوی و خره نر کوچه وش اخره ته چا ویل مبارک شه ویل ولی ویل زوی دی وش هغه ویل په توپه دیو لګي زما زوی مال د زوی څه فائدہ ده او چې لوی شیخ خپل پیټه بوړي او خپل بوړم د خره زوی د مور پیټه په ځان اچي ها اچي کا بچي به خپل پیټه وړي او زه خپل پیټه وړم نو مونږه خريو خبر اوري او زوی مشوي دي مبارکیانه مالي خرو زامنو مبارکیانه مالي خري دغه سی بارونه به در باندې دا سرمایدار اچي استعمالي بم ګوتایبم او بیا بلته در کې نږدې به بنگلې ته نشي ورتلې نږدې به دفتر ته نشي ورتلې عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته عظیم قهر روټه شته جامې شته کور شته ارڅ شته ذهني سکون نشته اور سړی ذهني طور پریشان او د ذهن اطمینان په څه کېږي د زړه اطمینان په څه کېږي الا بذکر الله تطمئن د زړه اطمینان چې دغه صرف د الله په ذکر راځي چې د الله ذکر نه د زړه اطمینان نه راځي پاکستان نه د الله ذکر ورک دی د زړه اطمینان نشته نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی وای په ایمان دی پکې کنه یو تبلیغی جماعت ته چې دړې اطمینان پکې دی او بیغم لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روان وي اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم یو درې لکان ناس دي بسترې ورسره زه ورته ودرېدم هلکه څه کوئ ویجی جمعې شپه ده شب جمعې ته مرکز ته ځو زلمي ښایسته هلکان ملکینی دی موټر کې وینا نه چې سوزکه براش ملکینی بس کې منول پلار مې ته پښتنې کول چاله ک تاسو په دې عمر کې خدا دې الکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمون جماعت ته یو تبلیغی جماعت راغله او د امریکای الکان د امریکای اغي په انګریزي کې یو سپیچ وکړو او دا ټکه ویلو چې کڅوک دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلی یو مولانا صاحب نم پروټای پرواشتا نم په جامشتا نم په پیسو شتا په هیڅ پروا نشتا او که 24 غنټه تصور مینو د الله یو د دیوی چې دا مسلمان د دوزخ نه بچي الکان ماته نو نیغ میرا وستا تبلیغی مرکز ته ورننه استال ته کوس کړو زتره یو اطمینان دړه چې دې په دې ډله کې هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرای شوقي ته د منبرای شوقي
ته د وزارت شوقي، ته د اقتدار شوقي، ته د مفاد شوقي، ته د ټیکو شوقي، هغه کې اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف پدې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی. تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی، بهر چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی، په هر چا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی، مال و دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی، الله بتا ته داسې د دړې اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بده. اوس خو مونږ چې سار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي، الله کده دغه عذاب نه خدای خلاص کی. هر سړی د ټپوس بچی د سار په اخبار سترګې پراټي او چې را پاسي لاسترګې زبري چې اخبار ورته غورځېدلې. د درته ایمانی وایم پریشانیاں ما هم ډېرې کړې، بلکې ما به کله کله مرګرو ته وی چې ما به خپلې پریشانۍ ورته بیان کړي نو بیا به ورته دا ووي چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشانه زما یار ته موایا اچ ووري نو هغه هم پریشان شي. ډېر پریشان یم. اوس الحمدلله زما خود سر تراغ او پوه شم چې دا مونږ سکو دا ټوله بس دا بس په خدای قسم چې ته د الله شي. بادشاہان د زمانه با ستا د در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ تلو کلته قوالی کېده چې قوالی کېده هغه واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړای غږی. د شپې خوب کې خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وی چې ولی واپس لاړې زما قبر ترانه لې. ویل جان ته خو دوبړای او باجی غږی دی. ویل زه چې ژوندې او ما دوبړای غږولې وی. ویل نه. ویل زه خو دنیا نه کټ شوی ما دا استا کار دی بندي کا کنه استا کار مان علي ته بادشاہ ته بند کا کنه. تاسو خیال راغی اولیاء او بزرگانو چوکاټونه بادشاہان صفای بیا چې ته د الله شي. نن خو مونږه د شاهانو په در کې ولاړیو رسوا او ذلیل د زمانه هیڅ شي نه. والله کده یو تنگړی دی یو تنگړی دی یو زکام نه بل ورځ یو غاټه بلا رانه نه وته زمونږ دکان ته داسې کو هغه چې په لار جوړه داسې پوزه لکه څه چل دی در باندې سخت زکام دی
ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچو زه دې به خو بس ته خو بچ په لاره تلې درې به دې دسې غورځول درې به دې دسې غورځول یو زکام درنه نه ټیزونه وي تاسو څه شي یو تبه دي چونی سي د ځان تماشا وکړه یو زکام دي چوي د ځان تماشا وکړه هیڅ شي نه ستار څه د بل پلاس کې دي اور نو رحمان بابا وی چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړال وړا نوی ور معلوما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړال وړا نوی ور معلوما مونږ وړاندې یو د بل په وګم لاسي خیر اس پته نه لګي چې کم ځای ته لاندې مې خوځي او کپاس په مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مو وایا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه غاڼه ته یې د چا پیدا کړي چای لوی کړي چای روټي سوق درکې عزت سوق درکې ذلت سوق درکې بنده خو نه درکې بیا غړېږي بنده تا ولي دته سوچو کوي اوس بغړېږي هغه ذات تا داسې حال کې براشي چې مستی میں بھی سر اپنا مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے مستی کی زما سر بد ساقی پخپو کې پروت اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے دا قبله ته می چې مخته دا د بے خدای برکت دی ته به بے خدای د دنیا طرف نه به بالکل بے خدای نن مونږ د الله طرف نه بے خدای او د دنیا طرف ته په خود او بیا د شي ته په خود کیو چې والله کته څه جوړیږي واله کتا سو ټول صبح سره دی کده ګرځي ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې صبح سره کې کوم حکومت جوړ شي چانه به د سرو مولې جوړ کی ها سبا چاله ورکی بس یو لوبه د جوړیږي را جوړیږي به ټیم مخرب وي ظالم بچو ټیم مخرب وخت کم دی جب عادت کوي پدې چې الله 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 جب پدې عادت کوي جب پدې عادت کوي چې سبحان الله سبحان الله سبحان پدې جب عادت کوي بل څوک شته د پاکي بیانولو قابل شته داسې څوک شته چې دې بیان کې چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې ویلی دو چې داسې ورته وکتنو حال پر راغی نو ورته وی چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک
اوس اکملک اجملک احسنک دا د فعل تعجب صيغه دي. فعل تعجب دی ته وی په عربي کې چې سبحان الله ما اکملک، خدای ته پاک څومره کامل پیدا کړ. ما اجملک څومره جمیل پیدا کړ. ما احسنک عقیده خدای تعالی رچې دا تاسې خسته دا دې څه شی پیدا کړ. تعجب کوي، عقل حیران دی چې یا الله دام په انسانانو کې دا څه شی پیدا دی. آخر کې ورته وایي کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. چرته میرا علی شاه او چرته ستا صفت کو، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. دا بیا د بسترګو کم ځای ته وکتل. خدای زما سترګې د دې قابل شوي چې دې هسته ته وکتل. عزیزانو د دغه شان وقت تړکی پیدا کول پکار دي. دا مونږ ور ټول پکاندو سره مونږ داسې یو چې په خپل کړو بیا پیمانه. اوس مونږ په خپل کړو پیمانه. مولیان صاحبان زم مولا خو نه یم، خو چڼې غوندې خو یم. دې پورې یو مثال یو بادشاہ او دا غلور و په خپل مالیار میانه و. مالیار دا مالیار نوم عاقل څنګه یو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار هم راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلو چې کپلار می راتلو نو دا عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري. چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړي د تاو کړ ساري والا باندې. بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي. دا یو دیګ څنګه بے اور دی. د بادشاہ دی عقل ته ګوره. نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان. بادشاہ دی ته وایي بادشاہ دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته. بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کې زو د دې دی ګوري جوړ دې دیګ لاندې اور کې بادشاہ حکم اور ته لاندې شو. خاصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي. ولزی بیا په بل چا یو خوري زلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي. هغه چې معشوقي کې نو له م په دیګ کې نو ستی خې. تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډې ملیدلې دي. بیا منډې ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو
ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو مالکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یریږي منور زپی